یره زه خو ویم چې کم سر الله ته ښکته کېږي که نه نو که زمونږ په دعاګانو کېږي نو چې د اغیارو ته خو دا سر ښکته نه شي. تاسو ویډیو وګورئ بیا وروسته خبرې کوو. یو پیر زما بیا دا دعا ده خدای پاک چې څومره مسلمانان دي اکو زما د پاکستان مسلمانان دي اکو زما د افغانستان مسلمانان دي اکو په پوره دنیا کې څومره مسلمانان دي اے الله دا سر تا ته ښکته کېږي ربه چېرته اغیارو ته دا سر زموږ ښکته مه کړي ربه مونږ چېرته دې اغیارو ته پاتې رامولې ربه مونږ چېرته دوی ته ومشر مې اے الله دا سر تا ته ښکته کېږي اے الله صرف تا ته به ښکته کېږي نور به هېڅ چاته نه ښکته کېږي اے الله دا طاقت مونږ کې راکړي مونږ له وس او توفیق راکړي اکو هر ځای کې مسلمانان دي دا خو جناب مونږ په دنیا کې بس دا ملکونه ساز کړي دا د یو ملک دی د بل ملک دی خو چې کله په ما او تا باندې مرګ راشي که نه نو بیا چې څوک دا نه وایي مر ربکا په قبر کې چې آیا ته د پاکستان مسلمان کو د افغانستان مسلمان آیا ته د سعودي مسلمان کو د یمن مسلمان آیا ته دنیا د کم بارډر مسلمان نه بیا مونږ ټول یو سب کې مسلمانان ودرې ښه ما او تا ټول مسلمانان اکو د هر ځای دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو ما او تا ټول یو ټولګي یو مسلمانان ښه کو د بارډر ما او تا جدا کړیو خو اسلام ما او تا جدا کوي نه اسلام سوی د مسلمان مثال د دې لاس دی بس وګوره یا د بدن دی بدن چې په بدن یو ځای باندې دی کچه ګوته باندې درد راشي دا ټول یو سره زور اخلي یو پیره بیا چې هر ځای کې مسلمانان دي او خاص کر ماته چې کم زیات تر دیندار ښکاري هغه د پاکستان او د افغانستان مسلمانان او بیا پکې خاص کر پښتانه دي زه خو هم خدای پاکه چېرې مسلمان دي اغیارو ته پاتې رامولي یو خبره کوم چونکې تکبر ډېر شوی او ډېرې خبرې اترې شوې وي او دا انډیا والا چې کمی خبر چونکې زه په خپله کلاړي پاتې شوی یم د هاډبال باندې هم مې ګیم کړی د سکول له سیډه او ماشاءالله ښه تیزترین بالر وم نو زما د کرکټ سره ډېر مینه محبت خو بیا الله جل شانو زندگی بدله کړه علم سیټ ته رالو نو تکبر باندې به یو څو خبرې وکړم ځکه چې تکبر د الله جل شانه صادر دی او الله جل شانه قرآن کې فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا مگر زه په تکبر باندې په خپلو اسبابو باندې بروسه مه کوه اے انډیا والا په خپلو کلاړیانو باندې بروسه مه کوه په خپله ټکنالوژي باندې بروسه مه کوه او په خپل قوت او طاقت باندې بروسه مه کوه مکه وګوره ډېر کمزوری مې مه ګڼه ګوره په سترګه کې به دې پرېوځم بیا به سترګه هم نه شي ړقولی حقه شانو شو جي تاسو ټولو ته پته وه په خپله چونکې ما ته یو مسافر رنګ وکړو او خواته ورسره زموږ دا کم پړوسي چې کم دی دا ورسره انډیا والا او غیر مسلم نو ډېر عجیبه خبره اترې ما ته وکړه ما ته یې په دعاګانو مرانه نه شي خلاصېدی جي په دعاګانو جي خلاصېدل نشته وایي جي میچ په جنه ګټو نو دا خو د الله جل شانه خبره اتره ده چې چاله ورکوي چاله نه ورکوي او زه به بیا یو خبر وکړم ای الله ګوره په دې کفر کې قسمونه دي ښه بعضې کفر لږ داسې عزتناک خلک دي کافران خو لږ عزت والی که نه او دا هندوان نه دي هندوان مړه نو چې کم کس د غوا امتیاز اسکي او د غوا سوټي وي د کینسر دپاره ښه دي او پلانې ویټامن دی پکې او ډینګری ویټامن دی پکې او دا سوټي په ځان پسې راتپي که نه نو ته ووایه دا څومره بیکاره مخلوق دی یو قسم له په کائنات کې د کفر په اعتبار سره اوس که یهودیان عیسایان دي نو هغه بیا هم داسې معذبه خلک دی یو قسم له او داسې ماډرن دي نو دا خو جي زه خو یم چې دې ته خو موږ مسلمانان الله جل شانو چرې هم پاتې رامولي اکو زما د افغانستان دي اکو د پاکستان دي ښه او که د پوره دنیا هر ځای کې څومره مسلمانان دي نو غرض مې دا دی جي تکبر نه دی په کار ښه په خپلو اسبابو باندې اوس که مونږ شریعت راوالو که نه نو تکبر ابو جهل هم ډېر کړی مطلب جنگ بدر کې او ډېر په عجیبه انداز را روانو دا یو قسم له جنگ دی خو هغه دا یو قسم له جنگ دا هم دی ځکه چې کرکټ هم ډېرې خبرې اترې پکې مخکې لاړې شي او ډېر درنې درنې فیصلې به کې یو قسم له وشي نو چونکې هسې یو خبره به والو ځه کله چې جنگ بدر نو په هغه کې هم د کافرانو ډېرې منډې تړلې والې او وی چې بس یې وینیسئ وی تړئ داسې یو بل پسې وتړئ
او وای دا خپل توري ګورې راونه باسي د نیامونو نه دا خو یو څو کسان یو کمزوري دي او هیڅ سره نشته وای وی تړی نو داسې شکست ولا ورکو داسې چې هغوی حیران شو چې خدای پاک او یې رانه مردارم کړه او یې رانه وم تړل او پیسې هم رانه واغېستې دا لاسه چلو شو دا زمونږ سره خو ډېر پوج او ډېر طاقت او قوت او د هغې باوجود دی ووالو دی کمزورو او دی غریبانانو ووالو نو که هسې خبره راوالی دی یقیني ده ته هم بس دی چې د انډیا والا ټول دغه حساب کتاب او ډېر په عجیبه تکبر که نه ما سې هم داسې په عجیبه تکبر خبره و چې مولي صاحب مولي صاحب ستاسو دعاګانو سره ته مو نشته میچ په جنا ګټو نو به جناب ارس ستاسو مخې ته راله او بیا شکست هم جي په څو قسمه نو دی به کیسه عجیبه شان د شکستو کو مونږ هم حیران یو جي یو پیره بیا جي څومره مسلمانان دي په هر ځای کې دي الله دې اغیارو تک پاتې نه راولي بس اکو په هر میدان کې دي اکو په هر میدان کې الله جل شانوم دې غیرو ته پاتې مراوله او خاص کر بیا خو دوی ته د سرم پاتې مراوله ځکه چې د دوی غوړو مذهب نشته حالانکه د عیسایانو یهودیانو سره بیا هم د مسلمانانو نکاحګانې کیږي د دوی سره خواړو کیږي نه د دوی خواړو مذهب په دنیا کې نشته د دوی خواړو نوم و نشان یو قسم له په اسلام کې نشته چې بودیسټ د دوی خو بس زه به نور اسم نه یم خو الله دې نور هم برای مسلمانان لور کی هر یو مسلمان ښه زه ګوره یوازې خپل پاکستان نه یادومه زما ټول مسلمانان دي کو هر ځای کې دي الله دې هر یو مسلمان له برای ورکوي الله دې هر یو مسلمان پاتې نه راولي بس زما به دا دعا وایي صحیح ده او که ویډیو خوښه شوه که نه نو به شیر یې کوي او سم یې شیر کوي